Start. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student from first year biology, today we are going to explain organelles. Tadina mahkim cytoplasm, protoplasm, among discuss ko cell wall, cell membrane, dam discuss kadidi. Was mungarazu chiara organelle satoi. No the organelle munga yo question the definition likadidi. Agada se small, subcellular and functional. چې هغه یو کچې حصې په سیل کې دننه او یو خاص کار ادا کوي په سیل کې یو خاص رول یا فنکشن ادا کوي نو یې ته موږ څه وایو آرګنیلز یعنې د سیل بچي د سیل بچي چې په سیل کې دننه څه پراته وي دا آرګنیل خو ډېر شی دي موږ یو څو لیکي چې mitochondria is called powerhouse of the cell because it make ATP یو پکې mitochondria دا چې دا موږ له ATP راکوي انرژي راکوي بل پکې د رایبوسوم چې باید موږ وایو فیکټري یا پروټین پای کې پروټین جوړیږي اوس په دغه آرګنیلز کې چې کوم اولنی آرګنیل ستاسو په دې بک کې هغه یې ورکړی د انډوپلازمیک ریټیکولم اول خو دا نوم به یاد کړي چې انډوپلازمیک ریټیکولم و سټوډنټ مونږ د انډو معنی څه لیکلی چې انسایډ پلازمیک څه ته وایي سټوډنټ سایټوپلازم ته وایي او ریټیکولم څه ته وایي دا نیټورک ته وایي څه ته وایي لکه او نیټورک څه ته وایي یو جال ته وایي بیا موږ داسې چې د دې ډسکوري چا کړې ده په سیل کې دا آرګنیل چا راښکاره کړي ده نو هغه پورټر دی 1953 کې پورټر یو ساینټسټ و هغه په 1953 کې راغی چې لکه راشي ما یو غټه کارنامه وکړه آرګنیل مې پکې راښکاره کړه اوس د دې کامن نیم د دې انډوپلازمیک ریټیکولم دپاره سپیشل نیم یوز کیږي نو یو پکې داسې چې ټرانسپورټ سیسټم اف د سیل چې دا په سیل کې ټرانسپورټیشن کې څه کار کوي یا دې ته وایي سرکولیټري سیسټم سرکولیشن څه ته وایي ګردش ته وایي چې دا مټیریل سرکولیشن کوي یا ورته وایي ریل روډ سیسټم چې دا د سیل سری ریل روډ دی مطلب چې ریل څنګه پټلۍ څنګه ټریکس وي نو دغه شانتې ټریکس دا په سیل کې جوړ کړي دي ته به پوه شوې جي صاحب څه وایه که نه او یا دې ته موږ وایو په عامه ژبه کې په ساده الفاظو کې چې ټریفک پولیس اف د سیل ټریفک پولیس چې ته وایې چې په دې سیل کې دننه هم پولیسان شته نو هغه پولیسان څه کار کوي هغه ټرانسپورټیشن کوي اخوا شه دې خوا شه مخکې شه شپېلې ورته ټر چر ښکته بره هغه چې کوم هغه رکاوټ ته کله ښکته کړي کله بره کړي لکه ته ځه ته مه ځه حاجي صاحب دې خوا شه سایډ ته شه کارډ وښایه څه کې کم خوا ځې اوس مونږ ډیفینیشن لیکلی دی چې دا ډیفینیشن څه دی اټ از ا مایکروسکوپک نیټورک آف دا یو کچ نیټورک دی خو د څه نیټورک دی نو دا درې څیزونه به ته یاد ساتې ټیبیولز دي ویزیکل دي یا سری سیسټرنې دي چې دې دا درې واړه یو ځای شوي دي او یو نیټورک یې جوړ کړی دی بیا موږ وایو چې وچ از کنیکټډ چې دا نیټورک دا کنیکټډ دی یو طرف ته څه ته پلازما ممبرین سره لکه دلته که دا سیلي زموږ سره داسې که نه نو دا ځای به څه راځي دا به پلازما ممبرین راځي که نه او دا ځای سره دا نیوکلیر ممبرین دی نو یو طرف په د نیوکلیر پلازما ممبرین سره اټیچ وي بل طرف په نیوکلیر ممبرین سره اټیچ وي دا څه کار کوي ټرانسپورټیشن کوي این نیوکلیر ممبرین اوس جنرالي موږ داسې وایو چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم دا نیوکلیر ممبرین سره اټیچ وي دې خوا ګوره قاري دې خوا راشه ته سهلته دغه کې ځان له تعویضونه تیارې رف انډوپلازمیک ریټیکولم دا له څه سره اټیچ وي دا له نیوکلیر ممبرین سره او سموث انډوپلازمیک ریټیکولم د څه سره اټیچ وي دا له پلازما ممبرین سره د څه سره اوس موږ مخکې داسې وایو چې یاره پارټس نو په پارټس کې موږ اولنی پارټ لیکلی چې ټیبیولز څه ته وایي اټ از ا برانچډ اټ از پریزنټ ان سموث ای پی آر دا یو برانچ سټرکچر دی او دا په ای پی آر کې موجود وي په څه کې موجود وي په سموث ای پی آر کې په کوم ای پی آر کې سموث لکه دا برانچ سټرکچر دی
یا داسې سټریټ سټرکچر یي لکه د مار په شان دی که نه دا چې کوم برانچ سټرکچر دي نو دې ته موږ څه وایو ټیبیولز دا ټیبیولز پکې هم شته ویزیکل پکې هم شته لکه څه دي پکې چې هغه د انډې په شکل کې د څه په شکل کې oval in shape membrane چاپیره ته membrane دی it is a part of smooth EPR او دا هم د smooth EPR حصه ده درېیم حصه سره سیسټرني یا سیسټرنا یو ته وایي سیسټرني جمع ده it is long دا اوږد دی flattened دا هموار وي پلن وي arranged parallel د یو بل له پاسه arrange وي لکه څنګه یي parallel څه ته داسې arrange وي خبره پوه شوي او دا زیاتر په څه کې موجود وي په رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې څه موجود وي سیسټرني اوس مونږ وایو چې مارفولوجیکل فارم مارفالوجي څه ته وایي شکل صورت ته وایي یعنی د شکل صورت په لحاظ سره دا مونږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم دوه فارمز دي یو ته مونږ وایو رف څه ته وایو او بل ته مونږ څه وایو سموث رف څه ته وایي چې زیږ چې هموار نه وي اسموت چې خوینی لکه د مولې څنګه یې لکه سوای کنه په سوچ کې لاړ یار رف څه ته چې لکه زیږي کنه او سموت خوینی مینی و دې طرف په دې وجه وایي چې یاره د پاسه رایبوسوم اټیچ دي څه پې اټیچ دي اسموت ته په سموت په دې وجه چې د پاسه رایبوسوم اسانه خبره ده اوس موږ داسې وایو چې واټ از د ډفرنس بټوین سموث اینډ رف انډوپلازمیک ریټیکولم دا ستاسو په دې بک کې یو شارټ کوېسچن هم دی په سموث او په رف کې څه فرق دی څه ورته خیال دی څه فرق دی سړی بیخي ودرې نن بېګا د شوګیره کړې زما په خیال که نه سترګې سرې دي اولنی ډفرنس خو دا دی چې سموث it has no ribosome and a rough endoplasmic reticulum has ribosome. It is peripheral in position. Peripheral mean which is located towards sides. جگہ طرف تو موجود نہیں تو بس peripheral. It is central. It is located in the center of the cell near to nuclear membrane. بیا موږ چې connected to plasma membrane smooth endoplasmic reticulum is near to plasma membrane and rough endoplasmic reticulum is near to nuclear membrane. It consists of vesicles. जब हम रापासों में तो गप लगेवे ما तो पता लगी कना कम माशूम सकी توجه اشتكنا अका मौलाना से बस हुई توجه بیا به زه راپاسوم او بیا یې راشمه ما زوی دې لیونی دی چې یو ګزار مې دله درکو که نه بیا به دې پته ولګي دې خو ټاپک ته غوږ ده سم کښېنه په ملا دې درد دی اټ کنسسټ آف ویزیکل دا په څه باندې کنسسټ یې لکه په ویزیکل او په ټیبیولز باندې او فرف انډوپلازمیک ریټیکولم په سیسټرني باندې په څه باندې او په دې کې یو څو ټیبیولز وي اټ سینتھسایز د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم کار سره په سیل کې دا جوړی ګلایکوجن نو ته بس وایي چې ګلایکوجن څه ته وایي ډسټرب کوي سم کښېنه که یو مې لګاو کړې نو داسې لږ سم کښېنه داسې ډسټربنس کوي اوس به پته لګي که نه ټول هغه 302 والا فارموله اپلای کما ګلایکوجن څه ته وایي سټوډنټ چې کله په باډي کې ایکسټرا ګلوکوز وي نو دا ایکسټرا ګلوکوز یو سټوریج فارم ته ځي نو هغې ته موږ څه وایو ګلایکوجن څه ورته وایو او دا لیپیډس جوړوي څه جوړوي لکه لیپیډس چې کوم غوړ څیزونه دي لیپیډ څه ته وایي چې کوم غوړ څیزونه دي خو لکه شي نه ځان ساته مسلمانه او دا څه جوړي سټارچ لکه څه جوړي نشاسته نو چې کله ډېر زیات ګلوکوز رایوځي شي نو هغه د څه جوړېږي سټارچ په څه کې جوړېږي په پلانټ سیل کې او ګلایکوجن په کوم سیل کې جوړېږي په انیمل سیل کې رف انډوپلازمیک ریټیکولم دا جوړی څه جوړی پروټین جوړی څه جوړی
ځکه چې د پاسه څه موجود دي رایبوسوم څه موجود دي بیا دا جنرل فنکشن دی موږ داسې کې چې انډوپلازمیک ریټیکولم څه کار کوي په سیل کې اټ پرووایډ ا سکیلیټل فریم ورک دا په دې سیل کې یو سکیلیټن جوړ کړی دی یو ډانچې جوړ کړی یو سپورټ ورکوي او سیل یو سکیلیټن هم جوړوي او بیا یو میکینیکل سپورټ او سهاره هم سیل پرووایډ کوي انټراسیلولر ترانسپورټ سیستم په دې سیل کې دننه ټرانسپورټیشن کوي مسل کنټریکشن کوي مسلز چې زموږ داسې کله غځیږي او کله اوږدیږي نو په دې کې یو اهم رول ادا کوي خاص کر سارکوپلازمیک ریټیکولم کم یو سارکوپلازمیک ریټیکولم اٹ از ا ماډیفاید ټایپ آف انډوپلازمیک ریټیکولم دا د انډوپلازمیک ریټیکولم یو ماډیفاید ټایپ دی او دا زموږ په مسل کنټریکشن کې رول ادا کوي ځکه چې دا کیلشیم آین جمع کوي څه جمع کوي لکه او د مسل کنټریکشن لپاره کیلشیم آین دا ډیر زیات لازمي دي او دا زموږ سره ډیټاکسیفیکیشن کوي چې کله د باډي ته یو زهریله شی راشي نو د انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم انزایم دی هغه کوشش کوي چې د اثر ختم کړي او بل څه کار کوي فارمیشن اف نیو ممبرین د وخت تېرېدو سره چې یو ممبرین خرابېږي نو بل ممبرین جوړېږي نو پای کې دا یو کی رول ادا کوي سو اټ از انف فار ټوډے